په پیښور کوو بیا به سم ګزار په ستمګر کوو دلته عباسین هلته پشین نیسئ یو ښکر شی لښکر په قبضهګر کوو ټک به د ټوپک وي په ټک باندې دغه شرما شرله یوه شر کوو ځئ چې ځو ګله په مار ګله پلا یو وار به لاهور ځې روزبر کوو نه دي سرپرست چې قوم پرست نه دي دا د راز خبره مختصر کوو جناب ملي رهبر ډېر زمونږه اهم ملګري دا اصلي رزلټ دی چې نن دا خلک دلته ناست دي او دا خلکو دا ولیده چې خلک کم پارټۍ سره دي همدې وجه ده چې دا ملک نن چلیږي نه خو دې ملک کې دا کم بحران دی خو دې ملک کې د مهنګۍ بدترین حال دی نن غریب خپل بچو له 2 وخته روټۍ نشي پیدا کولی نن هر یو شي قیمت اسمان سره خبرې کوي دا هغه نه پاکستان دی چې چا وی چې زما دې ملک کې با د پیټرولو قیمت ختموما کموما د بجلی قیمت په کموما د ګیس قیمت په کموما د هر یو شي قیمت په کموما دا هغه پاکستان دی چې دوی دا نن راوستو په دومره ګراني یې په دې ملک باندې وکړه چې خپل خلک یې تباه کړل دا زموږ ته قابل قبول نه دی په هیڅ یو صورت کې ما دا څنګه کېدی شي د دغو عادت دی چې په کنټینر څنګه خبرې کولې اوس هم هغه شانتې کوي د هر یو شي ذمواري په بل چا اچوي اوسه پورې خو وې چې دا تېر حکومت په وجه دا نقصان دی دې ملک ته دا تکلیف د تېر حکومت په وجه دی نن 18 میاشتې وشوې دا ګراني چې راغله او وروسته ورځ په هغې کې زیاتېږي دوی پراپیګنډه کوي چې ګرانۍ کې کمی راغی نن هم وګورئ نو د پیازو قیمت 15 روپۍ کیلو دی آلو ګران شو هر یو شی ګران دی او دی وایي چې نه هېڅ نشته په دې ملک کې په هر یو شی ټیک دي دا چونکې کاغذي طور باندې سلیکټډ وزیر اعظم دی چا روز دی نه دلته کېنولی دی په دې کرسۍ باندې خو دا د عوامو صحیح منتخب نماینده نن د عوامو په نفس به لاس کېښو او پته هغه ته پته لګېدلې وه چې څه صورت حال دی خو دا نقلي هغه سړی په موږ باندې مسلط کړی دی هغه ممبران یې په موږ باندې مسلط کړي دي چې د هغوی عوامو سره اډو څه رابطه نشته نن مونږ به انشاءالله تعالی دا تاسو ته ثابتوو چې د دې علاقې خدمت ما ته پته نه دي نوجوانانو ته پته نه خو د دې علاقې بنیاد او کم خدمت چې شوی دی هغه د حیات محمد خان شیرپور شهید نه شروع شوی او دا هغه سلسله بیا چې زه راغلم ما خپل وس کړی دی او بیا واپس یې سکندر خان د دې علاقې خدمت کړی دی او انشاءالله تعالی همدغه شانتې به دې علاقې خدمت کوو هغې کې به کمی نه راځي خلک چا چې دوی له ووټ هم ورکړی دی ما ډېر ځایونو کې کتلو چې ګیس یو کور ته مونږه بوتلی دی او پاس جنډه د تحریک انصاف لګېدلې وه
دا خیر دی ووټ به ویل ورکړي خو کم از کم دا جنډه خو هماغه ګیس هغه میټر سره نه وه لګولې ځکه چې دا ټولو ته پته ده چې دلته ګیس چا روسته دی دلته بجلي چا روسته ده دلته سړکونه چا جوړ کړي دي دا دلته دا کالج چا هغه کړی دی ابتدا کړی دا ټول ټولونه دې مشرانو ته پته ده چې دا چا دلته په دې کې عمل کړی دی مونږ بحیثیت یو پښتون غواړو چې دا صوبه او د پښتنو دا خوره آباده شي تیر حکومت کې د آخري ورځو کې د فاټا کم علاقې چې وي هغه خیبر پښتونخوا سره شامل شوي وي او زموږ بنیادي مقصد دا و چې دا علاقې دې آبادي شي او د پښتنو د یو مؤثر آواز پیدا شي خو ډېر افسوس سره وایم چې هغه علاقو کې هغه کم وعدې چې شوي وي هغه وعدې پوره نه شوې نن هغوی هم در په در دي او مایوسۍ طرف ته روان دي مونږ غواړو چې د هغه علاقو په صحیح معنو کې خدمت وشي او هغه علاقې آبادې شي هغه علاقو سره چې کم مونږ وعدې کړې وي او خلک ته قوم وعدې کړې وي چې هغه وعدې پوره شي زه انشاءالله تعالی مونږ په دې کې مخکې یو څو پروګرامونه کړي دي او آینده به دا فاټا چې سامره علاقې دي په هغې کې به پروګرامونه کوو هغه علاقې به د هغې لپاره به آواز اوچتوو چې هغه علاقې آبادې شي دغسې نن په دې خطې کې د امن دپاره کوششونه روان دي افغانستان کې چې دا کم حالات روان دي او دا تیرو ورځو کې یو معاهدې باندې دستخط شو د امریکي او د طالبانو او اوس په افغانستان کې چې څومره مشران دي څومره ګوندونه دي هغوی سره به خبرې کېږي زم سبا روان یم افغانستان ته هلته د اشرف غني بل ورځ حلف وفاداري ده هغې لپاره به مونږ هم پکې شرکت کوو مونږ غواړو چې افغانستان کې زمونږ وروڼه هم امن وویني هلته دا کم حالات چې روان دي مونږ غواړو چې امن راشي د هغې فایده به هم دلته مونږ ته رارسي دې پښتنو ته به رارسي اخوا هم پښتانه دي دې خوا هم پښتانه دي مونږ غواړو چې د پښتنو په ځمکه باندې امن راشي نو دا خلک به لږ په دې کې به ساه راشي او دا علاقه به آباد شي په دې لپاره زمونږ کوششونه روان دي په دغه لحاظ سره دا علاقه زموږ خپله علاقه ده د دې علاقې خدمت کول زموږ فرض دي خو ممبري او که ممبري نه زموږ تاسو سره یو رشته ده زموږ تاسو سره یو تعلق دی تاسو همیشه مونږ باندې اعتماد کړی دی او دغه اعتماد به انشاءالله تعالی زموږ او ستاسو په منځ کې همدغه شانتې بحالي د دې علاقې خدمت کول د دې علاقې مشکلات د دې علاقې مسائل زموږ مسائل دي او دا څنګه چې مخکې خبرو شوه د خالد خان نیکه چې دی هغه حیات محمد خان شیرپور سره دلته ټولو کې مخکې په دې علاقې کې شامل شوی و او د دې علاقې هغې نه پس چې کم خدمت شو کم طریقې سره دا علاقه آباده شوه دلته هر یو سہولت
مونږه کوشش کړی چې دا سہولت تاسو ته په هر لحاظ سره دغه سہولت ورسو کو گیس دی او کو بجلی دا کو سڑک دی او کو بدی کو ڈیم دی او کو سکول دی کو کالج دی او کو گراؤنډونه دي هر یو شی هغې باندې انشاءالله تعالی تاسو وروسته نه پاتې کېږئ او موږ به همدغه شانتې ستاسو خدمت کوو او په هر لحاظ سره به دا د دې علاقې نمایندګي موږ او ستاسو په منځ کې چې کومه رابطه ده او رشته ده هغه نمایندګي به موږ ستاسو لپاره کوو